انسان خوراک حلالي نو د دنه الله تعالی خیر خلکو ته رسوي او چې کله د یو انسان خوراک ګنده او مرداري نو د هغه انسان بچیم ګنده او مرداري او ورسره د انسان الله تعالی خلکو ته خیر نه خوري د دې د وجې نه معتمد مدلل واقعاتو کتاب یا نورو کتابونو کې یو واقعه راځي د امام احمد بن حنبل رحمه الله چې دا د امام شافعي رحمه الله شاګرد دی امام شافعي رحمه الله مصر کې اوسېدو او دې ته خپل شاګرد امام احمد بن حنبل ډېر ګرانه مو نو یوه ورځ یې ورته جواب ولیږو چې ته راشه مصر ته او دلته چې کوم دی خلک ستا ډېر شوق کوي چې ته خوا راشي امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته وفرمیل چې پلانکي تاریخ به زه مصر ته در ورسم نو بیا مصر ته را روان شو او خلکو هغه علاقه کې د مصر علاقه کې خلکو د شافعي صاحب ډېر قدر احترام کاوه نو خلک استقبال ته راووتل خلکو ورله ډېره ښایسته استقبالیه وکړه یو چا مدل دعوت بیانه وکړه بل چاته خو امام احمد بن حنبل ویل چې درې چا دعوت نه قبلومه او په دې کې بیا اخر دا چې کوم دی د امام د شافعي صاحب خوا ته راورسېدو د خپل استاد څخه چې کوم دی خواره کور ته لاړې ماخوستن چې ولکله امام شافعي رحمه الله روټۍ راوړله نو امام احمد بن حنبل رحمه الله دا غونډه روټۍ وخوړله او داسې خوراک یې وکړو لکه انسان چې ډېر د خوراک حارس وي او رسناک یې هغه شان زر در خوراک یې وکړو نو چې کله ډېر خوراک وکړو بیا چې کله وده کېدل نو دې له روټه راوړه د امام شافعي رحمه الله بچو چې دا روټه شوله که د شپې راپاڅېدې په دې باندې به خپل ضرورت پوره کړي او داسې به وکړي نو چې کله سهار امام شافعي صاحب د امام احمد بن حنبل خوا ته راغی چې مانځه له ځو نو چې ویې کتل لوټه ډکه پرته وه او مانځه له روان شو نو چې کله مانځه له لاړل او بېرته رالل نو د امام شافعي رحمه الله بچو شکایت وکړو امام شافعي رحمه الله ته چې ګوره تا د امام شافعي د خپل شاګرد د امام احمد بن حنبل ډېر صفتونه کول چې دا ډېر قابل سړی دی ډېر تقوادار دی ډېر پرهیزګاره دی نو دا خو ته ګوره یو خو خوراک ډېر وکړو او بل ورسره چې کوم دی د شپې مونځ ونه کړو نو دا څنګه تقوادار دی چې عالم او د شپې مونځ نه کول عالم او ډېر خوراک کول نو شافعي صاحب تپوس هم نه شو کولی چې زه خو یو کوربه یم او د مېلمه نه تپوس کول دا ډېره ګرانه ده انسان د مېلمه نه تپوس کوي نو دا خوند هم نه کوي چې مېلمه تا ډېره وخوړله ځکه وایي چې کله د روایتو کې راځي چې کله سلیمان علیه السلام هغه میله خوراک برابر کړو مهي خوراک وخوړو نو ټول هر څه یې وخوړل نو سلیمان علیه السلام ورته وویل چې تا خو ډېر ځای وکړو د څو میاشتو خوراک دې په یو ځل باندې وخوړو هغه سلیمان علیه السلام څوک مېلمه ته دا خبرې کوي زه خو ستا الله تعالی مېلمه کلی وم چې ته نن سلیمان علیه السلام مېلمه نو ته ما ته دا خبرې کوي تا ټول هر څه وخوړل نو مېلمه ته څوک دا خبرې نه کوي نو دې د نو بیا خیر شافعي صاحب دې تپوس وکړو چې دا راته ووایه چې یو خو تا د خلکو د یو قسم له بدګمانه کړل چې خوراک هم دې ډېر وکړو نو شپې دې لوټه هم ډکه ده هغه ورته وویل چې صاحبه کله دا زما تپوس تا وکړو نو زه چې کله په لاره باندې راتلم خلکو ما ته به دعوت راکاو د روټۍ ما به چې د خلکو خوراک کتو نو د هر چا د خوراک نه به د حراموالي بیراتو او چې کله مې ستا روټۍ ته وکتل دا بلکل هغه انوارات درسې راوتله وه ښایسته پاکه روټۍ وه نو ما به چې د انواراتو ډوډۍ ډېره وخورم مانه ډېره مې وخوړله او دا بیا زه چې کله څملاستم نو ما بیا چې کوم دی د قرآن کریم په یو آیات کې سوچ شروع کړو د هغې نه ما د مسایلو استنباط کاوه نو سل مسائل ما په یو شپه کې د دغه یو آیات نه چې کوم دی د هغې استنباط وکړو راومیستلي دي نو زه د سهاره پورې وښوم او ویده شوی نه وم نو په دې وجه باندې زما د اوبو ضرورت نه دی راغلی زما اودس نه دی مات شوی غونډه شپه ده چې کوم دی ایښوم او دغه آیات ته مې کتل مسلمانانو که موږ او تاسو سوچ فکر وکړو نو چې کله د انسان خوراک حلال وي دې نه بیا الله تعالی خیر خورئ عبادت ولا خوند ورکوي زموږ د مسلمانانو که نن دا دعاګانې نه قبلیږي او د هر طرف نه وهل او ټکول دي مسلمانان په بوجو کې بندیږي نو د دې یو وجه دا ده چې مسلمانانو خوراک حرام شوی دی بینکي چې کوم د حکومتي سطح باندې بینکونه دي ټول په حرامو لګې دي په سود باندې دي او د سود خو 1 روپۍ خوړل د خپلې مور سره بیت الله کې زنا کول دي 14 پیر د خپلې مور سره لکه بیت الله کې زنا کول دي
نو سخت او بدترینه ګناه ده. نو د دې د وجې نه مسلمانانو لا د حرامو نه ځان پکار دی ساتل پکار دی. اوس دا ګور روژه روانه ده او ډېر مسلمانان پکې رشوتونه دي او په رشوت باندې چې کوم دی روژه به نیسي ماتی وي او ډېر مسلمانان پکې په رشوت باندې والي په هغې باندې ځان له کپړې والي. نو ګوره دا حرامې دي. د چا نه په رشوت باندې کوم شی اخیستل دا حرام دی. کل قرض جر نفع فهو الربا. د چا چې به چا قرض مي او هغه وله یو پڼ بوس راوړل دا یم سود وکړو حرام کار یې وکړو او د چا چې به چا قرض د هغه دې څه نه استعمالوي د هغه څه دې نه خوري. نو لهذا موږ او تاسو له پکار دي چې دا